نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر كن في الدنيا كأنك غريب أو غابر سبيل او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دو نارنجی د کلی د قرآن او د حدیث په عقیده باندې منورو ورونو مسلمانانو کورونو کې आवाज اوریدونکو با حیا با پردا تور سرو خويندو میندو یو ډیر امتحانی ژوند کې الله سبحانه و تعالی مونږ تاسو ته د تیارې حکم او د تیارې مقرره کړی ده دومره لوی امتحان دی چې یو 15 منټه تاسو ځان سره دا ځای نوٹ کې او چرت فارغ اوقاتو کې دا خبره عملی طور کې سیٹ تکینے چرت یو خالی میدان کې خالی کمره کې یا د شپې را پاسو په دې خبره سوچو کو چې دا مونږ الله پیدا کړی سلیو او دا کوسو دویم چې زه د کم سیز د پاره پیدایم کم سیزونه به الله سبحانه و تعالی دربار کې زمانه مطالبه کیږي عملی طور زه هغې ته جوړ یم او که نه درېیمه خبره که په نن ساعت ما ته مرګ راشي آیا زما مرګ به د الله د احکاماتو او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د طریقو سره برابر وي او که نه او په دې موجوده ساعت کې زه د مرګ تیارې کې برابر یم او که نه که دا مونږ ولیکو دې دریو خبرو له مونږ سوچ وکړو او ټیم مو د مراقبې دپاره وباسو ګوره دا علما ناست دي دا مراقبه صرف د تصوف کیسه نه ده ګورئ زمونږ د دې حدیث یو کتاب دی د هغې نوم د ریاض الصالحین الته امام نووي رحمت الله علیه باب تړلی دی باب فی المراقبه او هغه احادیث د پیغمبر علیه السلام را جمع کړي دي چې محمد رسول الله علیه السلام په هغې کې خپل امت نارینه او زنانه ته ځوان او بوډا او نوجوان ته خطاب کړی دی چې ای د آدم بچیا کله چې په کټ کې سملې اوده کېږي او دا بستره په سر باندې راکاږي نو د ډډې لګولو نه مخکې په ناسته باندې مراقبه وکړه د دې ورځې حساب کتاب وکړه چې دا ورځ دې څنګه تېره شوه رب دې رضا کو که رب دې خفه کو دې ته مراقبه وي او دا مراقبه
دا په صحیح احادیثو کې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو نه ثابته ده. دا ګورې مونږ پرېښلی دا عمل ښه سوچ وکړو د نن نه خو کم از کم دا څیز عملي کو. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایلی وی ډېر غوره دی هغه سړی وی غوره دی هغه سړی چې اوري د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم خبرې او بیا وی ډېر غوره دی هغه سړی چې د الله او د الله د رسول خبرې په دې نیت اوري چې ځان سره محاسبه کوي او وایي چې تر څو مې دا عمل کې نه ده راوستی خاندم به نه او د دنیا خوشحالي به نه کوم. دا په ځان باندې لازم کو ورونو دا څه چې اورو عملي میدان ته راولو عملي میدان ته راولو. کله چې عملي میدان ته راولو انشاءالله دا د قرآن او د حدیث ذخیره به دا به مونږ ته فایده راکوي. او که عمل ته نه راولو دا ټوله میډیا د قرآن او حدیث نه ډکه ده او که نه ده ډکه؟ آیا دا ټوله میډیا به هم جنت ته ځي؟ دا فیسبوک یوټیوب به هم جنت ته ځي؟ د قرآن او د حدیث خبرې خو د هر چا نه زیاتې دی کې موجود دي خو پته لګي موجود کېدل صرف کافي نه دي په دې عمل کافي دی. او د عمل میدان ته ځان جوړول او دا ویل چې زه څه اورم انشاءالله د قرآن او د حدیث عمل به پې کوم دا ډېر لوی نیت دی. دا نیت چې نن مونږ په دې مجلس کې وکړو او د عمل په میدان کې به د الله سبحانه وتعالی د امداد کلک امیدوار یو. نو دا عمل رونو نن نه په ځان لازم کو که هره شپه نه کو یوه ورځ متعین کو په خپل زړه کې د هفتې حساب کو د میاشت حساب کو د کال حساب کو د هفته تېره شوه رب رضا شو که رضا نه شو دا هفته تېره شوه په دې هفته کې زما د لاس او خپو عملونو نه زما رب ماله رضا شو که خفه شو. دا درد چې مرونو تر څو ځان ته لګولی نه دی دا مراقبه او دا ځان سره محاسبه دا مو کړې نه ده نو ورونو د عمل په میدان کې به زمونږ کمزوري. یو حدیث کې راځي او حدیث د سند په لحاظ کمزورې دی موقوف راځي البته قول د ابن عمر چې کم ذکر کیږي ابن ماجه کې نو هغه په صحیح سند ثابت دی. فرمایل به حاسبو قبل ان تحاسبو حساب کوه ځان سره سوچ کوه قبل ان تحاسبو مخکې د دې نه چې تا سره حساب کولی شي ځان سره په خپل حساب کوئ. رونو جون تیر شو څومره تیر شو څومره پاتې دی هېڅ پته نه لګي. دا کم چې تیر شو آیا دې کې ما رب رضا کو دا کم چې تیر شو آیا دا د قرآن او د حدیث په رڼا کې تیر شو دا کم چې تیر شو آیا دې کې زه د حرامو نه د زنا نه د دروغو نه د غیبتونو نه د نارواو نه بچوم که نه لکه په شان د څاروو تیر شو څه چې مخې له راتللو مکه مې کول. دا حساب کتاب به کول غواړي او قرآن کریم دې ته اشاره کوي فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے ایمان والو اتقوا الله د الله نه ویریږئ او بیا فرمایي ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر یو معنی دا ده چې مراقبه وکړه سوچ وکړه فکر وکړه ولتنظر لږ نظر وکړه او چاته وي نفس هر سړی دې وي نظر وکړي. اشاره د دې خبرې طرف ته شیخ عبدالسلام رستمی رحمت الله علیه خپل تفسیر کې لیکلي دي وایي نفس نکره راوړه اشاره د دې خبرې طرف ته چې د دعوت میدان عام ساته خو د عمل میدان خاص ساته. څه معنا که نور څوک عمل کوي که نه کوي خو د عمل تپوس به د ستا نه کېږي نو نفسون د عمل میدان کې ځان ته ګوره که د چا په کور کې شري پرده وي او که نه وي خو ته شروع کړه دا د عمل میدان دی دې کې خلکو ته مه ګوره. که څوک د چا غمونه د الله د پیغمبر د غم په شان دي او که نه خو ته د عمل میدان جوړ کړه دا د عمل میدان دی. دا نه چې یاره معاشره دي داسې کوي نو بس زما پکې دا نیت دی نه
ولتنظر نفس دا عمل لے دا عمل بلی دا اللہ دربار کے سبا پیش کی گی اسنا ڈیر زان دے کڑولی دا چا سر دا بدعات پا مجلس کے پا ناستا دے اللہ خاتمہ خراب کی نو ولتنظر نفس ار سڑی دا ذمہ داری دا چلک سوچو کی ما قدمت لغد پا ار اغا سبان دے کم چی دا سبارا پار لیگلی نفس ما نو میوانا غس خواہ کہ پخپل عقیدہ نظروں کا دا سیمونا فرمائل پخپل عمل نظروں کا دائمونا وی خپل غم تا خواہ نا ما عالمان دا گریمر وی دا ماوی لفظاً مفرد دے و معنن عام دے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ سچی دے کڑی دے پا ہر سیز نظروں کا کاغا عقیدہ دا و کاغا عمل دے کاغا معاملات دی کاغا دا کور جن دے کاغا دا باہر جن دے ہر سیز باندے نظروں کا سوچو کا فکروں کا کم سیزونا چی دے غلط کڑی دی نو اتقوا اللہ اجارا اللہ پا دربار کی اوخ کے توئے کا اللہ نمافی اغوالا کچر تک گندہ کاغذونو سر راڑے پر رب میں دے قسمی خالص چگی دی خالص تاوان دے و دا آخرت نقصان دے اس پیدا ودے پلاس رانش وَلْتَنْظُرْ نفس ما قدمت لغد تا دا قرآن فرمان دے مخ کے چی دے سلی گلی دے پاگے سوچو کا پاگی فکرو کا مونگ خطبیم ڈیرے اورو مونگ بیاناتم ڈیرے اورو مونگ دا نٹنم ڈیرے فیدے اخلو خورونو پا دی آیت با کل عمل کو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ار سڑی تا وئی نن کینا بس خلقو نے جدا شا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قدمت لغد سبات چتا سری گلی دی لگون دا محاسبہ شا خلق پریگ دا خزنم متاثر کے گا زکر دا رب پا دربار کے چتا سر حساب کتاب کی گی ستا خزب تا سروی تا پوستر نکم سڑی خزب سڑی سروی نو خزنم متاثر کے گا دا کلی دا ماحول نم متاثر کے گا رب چتا سر حساب کتاب کی ستا کلی بتا سروی چا رب کلی دا زرنیشتا بس کلیم دا رب دا پارا پریگ دا خزا و بچی و رور و دوستم دا رب دا پارا پریدا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ دا زان غمو کا ما قدمت لغد چا رب دی کتاب در تا کلاو کی نو عمل نامہ کے بستا سروزی کہ نیکے دی کڑی خو نورم اوکا کہ رب دی رضا کڑی نورم رضا کا خو کو گناہون دی کڑی کہ دا اللہ و دا اللہ دا رسول خلاف دی کڑی نو اے ورنو تا دا دنیا جن مقدا رازے چا رب تا پکی ہو جاڑو یو ٹیم مقرر کو او دا اللہ دربار کے اوخ کے توئی کو چا اے ربا دا آغا لوئے رزی دا ذلت نما بچ کے او اے ربا پدی تنہائے کے چیزا تا تلاس کلاؤم اے ربا پدی وجبہ نما معاف کے روح ڈہر بخون کے او محربان ازاد دے دمرا لوئے رحمی دے دے تفاسیروں کے یو تفسیر دے اللباب دا ابن عادل دمشقی تفسیر دے تم رضیات غٹ دے چا علماء کتینی شیخو کتو کے ڈیرے غٹ فیدی دی انشاءاللہ آئے ڈیرہ خبر لکلے دا اللہ سبحانہ تعالی رحم دم رضیات دے دا فرعون ظلم تمام مصر منلے دے کندے منلے دا فرعون ظلم پا تمام دنیا کے مشہور دے چا قرآن وی وفرعون ذو الاوتاد میخون والا بے ورطوے سڑے و خزو سملول یو میخ پا یو لاس بل میخ پا بل لاس یو میخ پا یو خپا شپگ انچے میخو او چے کلبے پا سر باندے خزی تا میخ وو سڑی تا ثابت نووتے ہو تمرا ظالم انسانو آغا ظالم انسان تا چے اللہ سبحانہ وتعالی دا موسیٰ علیہ السلام گوندے رہبر و دا دین دائی لیگی نو موسیٰ علیہ السلام توی فقولا لہو قولا لینا دیر نرم خبر ورسرو کا دیر دمین و محبت پا انداز رو بلا او عالمان فرمائی قولا تسنیسی غیر اوڑا
صرف موسی علیہ السلام ته ونه وی چې نرم شه هارون علیہ السلام هم ورسره کو وی موسی علیہ السلام خو به نرمیو کی ځکه چې نبی دی اسنه د هارون علیہ السلام نه تیزه خبرو شي قولا الله وی دواړو توام چې دا سړی په خپل جذبات اوچت نه کې دته میشن وړاندې کا د الله توحید او د الله یووالي ته راوبلا نو دلته ابن عادل وی قربان شم د الله رب العالمین د رحمنا چې کم سړی ځان ته رب وی فرعون دې خبرې تاسو توجه شته توجه مشته جی اغه ابن عادل تفسیر خبره مې کوله اغه وی زما خو قلم حیران شو وی زما خو فهم حیران شو چې کم ځان ته رب وی د هغه باره کې رب فرمایي نرمیو کا وی کم سړی چې رب ته رب وی د هغه باره کې به د رب رحم څومره زیاتی په دې خبره ونه رسېدی فرعون ځان ته وی انا ربکم الاعلى نمنم د عرش او پرش مالک وی نمنم بل خالق و مالک ما علمت لکم من اله غیری ما نه بغیرم بل څوک لا مشر کیدی چې وی ما ته به سجده کوئ انا ربکم الاعلى هغه باره کې الله فرمایي لینا نرم نرم خبرې ورته وکړه دی غوسه دی دی د مال غرور اغستی دی لږ زمانه متاثره کا او زړه ورله نرم کا نو کم چې رب له چیلنج ورکوي رب د هغه باره کې وایي چې رحم ورسره وکړئ کم چې رب ته جاړي او کم چې رب ته وایي ته مې رب ای رب تا نه رحم غواړم نو په ظالم فرعون مهربان رب په جړودونکي مؤمن باندې څومره مهرباني عرض دا دی ورونو دا د دنیا ژوند یو لوی غنیمت دی دا یو لویه موقع ده په کار دا ده چې د دې موقع نه فایده والو بیان مې ډېر مقصود نه دی ځکه د نارنجي ورونه او ملګري قسم بالله ستاسو په غیرت باندې او ستاسو په محنت ما ته رب عقیده نصیب کړې ده زما زړه کې ډېر لوی قدر دی ستاسو خو غواړم چې څوک په چا خفه کېږي نو هغه ته د درد او د نصیحت خبرې کوي والله چې دا د نصیحت خبره درته کوم ورونو چې الله دې مونږ جنت کې یو ځای کې او یو ځای کېږو به الله چې زما عقیده او عمل د قرآن او د حدیث برابري ستاسو عقیده هم د قرآن او د حدیث برابري عملی میدان کې به قدم ږدو انشاءالله د عقیدې میدان کې تاسو ډېر محنت وکړو قربانۍ مو وکړې الله سبحانه وتعالی دې تاسو له ډېر قبولیت درکړي خو د عمل دې میدان ته به کله راځو د خپل کور کې بشری پرده جوړو دا د عمل میدان دی د ترزوی زمونږ دشمنو د ترزوی زمونږ دشمنو خو الله رب العالمین زما او زما د خزي خبرې هغه سره بند کړي دي نو د تر د زوی نه شری پرده ده کلکه سړی چې مړ شي د هغه خزي سره د ترزوی واده کولی شي ګني شي کولی نکاح کولی شي کنه چا سره چې په جون نکاح جایز دی ستا د مرګ نه بعد په جون د هغې په منځ کې پرده شرعي وکړه دا عملي میدان دی ورونو په دې به زموږ اسلام پیژندی شي په دې د یو بل نه مخه پکېږي چې زه د تره زوی وم او زه بیټک کې کېنولم زه د تره زوی وم او زه د کور د شریکې کمرې ته بوتلم ما ته ښځې خیرالی ونه وې نه چې ته ځان له کور ته بوتلې او جدا کمرې ته بوتلې او مشر زنانه در سره سلام کلام وکړو جوانې ښځې رانلې سلام ته دا ستا داسې رور دی چې د ستا د آخرت د کامیابۍ لار تا ته سمه کړه د آخرت د بوج نه بچ کړې دا خو د معاشرې عادت د ښځه به رام شي تا سره به لاس ملاوم کي او خیرالی به وویو فایده ایسو نه شوه یو رسم ژوندی شو خو د قرآن په څومره آیاتونو د خپې کېښودې د محمد مصطفی د شریعت نه د څومره بغاوت وکړو خپل پښتو خپل غیرت د اسلام مخې ته څومره زور کې را مخکې کړل په دې الله پوهېږي او د الله رسول پې پوهېږي او هغه څوک پې پوهېږي د چا زړه کې چې د محمد مصطفی د سنت درد دي صحابي خو روان دی بازار کې او د عربو د بادشاهانو مخکې پنسې نه ښکته کوي چا ورته وایي مسله وړه ده پنسې ښکته کا
وای دا وړه مسله نه ده، دا د محمد مصطفی سنت دی. اترک لسنت النبی صلی الله علیه وسلم لهؤلاء الحمقا. د دې بې وقوف قوم دپاره زه د خپل محمد مصطفی سنت پرېږدم. غیرت هم څه شی دی وروړو؟ په دې دین به غیرت کوو. نن زمونږ د بېدینۍ غټه وجه دا ده چې زمونږ په کور کې شرعي پرده نشته. په منبر زمونږ دعا دا ده چې ای رب په دې ملک د قرآن او د حدیث قانون راوله، خو په خپل کور کې هم قرآن او حدیث باندې عمل ته نه وي تیار. دا د عمل میدان دی. که د کور برکتونه غواړئ، د کور ټینشنونه ختمول غواړئ، د کور اختلافات ختمول غواړئ، کلکه شرعي پرده په کور کې راوله. پتا الله دا ذمه ګرځولې ده، الا کلکم راع. تاسو کې هر یو شپونکی دی. شپونکی هغې ته وایي چې لاوړی په لاسي او د خپلو ګړو نه شرمخ او خنزیر بچ کوي، لرې کوي یې شړي ته. ستا د ښځې او زما د ښځې دپاره هر هغه سړی شرمخ او خنزیر دی چې ورسره نکاح کېږي. الله ته حاکم ګرځولی په دې ښځه. الرجال قوامون علی النساء. سړي په ښځو حاکمان دي. د خپلې ښځې په تا دا اول حق دی چې د دې مخ او د دې لاس دا هغه سړي ته ونښې چا سره چې نکاح کېږي. ستا د تره زوی سره نکاح کېږي، ستا د ماما زوی سره نکاح کېږي. دې ټولو نه به بچ کړو. مونږ به نه د تره زوی نه د ماما، دا زما د نیکه د نیا د طرفه یو پپو وه، هغه پلانکي ځای ته راغلی وه، د هغې د ماسي لور سره زمونږ ترور زوی نکاح وکړو، د هغې د ماما د سانډو دا زوی د یوې ځای کور ته را دننه کوم. دا په کومه غاړه راتاو شوې؟ دا ستا څه شو؟ زه خو پې هم پوه نه شوم. دا خو د سلم حاشیه شوه، نه په متن څوک پوهېږي نه په شرحه. دا د محمد مصطفی د سنتو مخالفت دی، زمونږ نه کېږي. ورونو دا د عمل میدان دی. د خپل کورونه به د شرعي پردې سره برابرو. ما ته هم پته چې دا خبرې سختې دي، کېدای شي ځینې ملګري پې خفه کېږي، خو ورونو د کور نه به خپله اصلاح شروع کوو چې کم کور کې داسې شرعي پردی د هغه بچو تربیت ډېر بهتر وي، هغه بچی د قرآن او د حدیث ډېر پابند وي، هغه کور کې الله علما پیدا کوي، هغې کې الله د دین اثر پیدا کوي او په داسې کور کې ایمانونه مضبوطیږي. کم کور کې چې شرعي پرده نه وي. عبدالله ابن المبارک رحمت الله علیه ډېر مخکې فرمایلي وو چې کم کور کې شرعي پرده نه وي هلته ایمان محفوظ نه پاتې کېږي. نو وروڼو دا د عمل میدان دی. خپل غمونه او خپلې ښادۍ دا د قرآن او د حدیث سره بالکل برابر کو. زمونږ غمونه که په دې تبصره شروع کو، والله چې په ورځو ورځو هغه نه ختمیږي چې زمونږ غم د پیغمبر علیه السلام د غم نه څومره خلاف دی. د الله پیغمبر به صفا فرمایلي داسې مه کوه، د مړي کور کې خوراک مه کوه، د مړي کور ته مه راجمع کېږه، هلته کرسۍ ټینټونه او شامیانې مه لګوه، هلته شربتونه او غوښې مه تقسیموه. والله چې نن تقسیمیږي که نه تقسیمیږي. دا خو حدیث او تیر شو. ما ووې تاسو واورېد په دې به د عمل دپاره کم قوم تیارېږي. کله به مونږ په دې د عمل میدان ته راځو. دارنګې زمونږ خادی دی پیغمبر علیه السلام د دې اسرافونه، د دې ډزو، د دې ټنګ ټکور نه څومره سختۍ سره منع کړې ده. زمونږ ودونو کې مونږ ته رب نه دی یاد، زمونږ ودونو کې مونږ ته الله او د الله رسول نه دی یاد، زمونږ خادی کې مونږ ته الله او د الله رسول نه دی یاد. ای ورونو نو دغه رب له چې لړ شو نو هغه رب ته به زمونږ سترګې ښکته وي که کته به نه وي. ځکه الله دنیا کې فرمایي اتقوا الله، د رب نه ویریږئ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، او د هغه را روانې ورځې دپاره تیارې وکړي. دا زموږ اهم ذمه داري ده ورونو چې هغه نه ختمېدونکې ژوند دپاره تیاري وکړو. او والله سلفو چې دا تیاري کوله، غوښې د بدن نه جدا شوي دي، غوښې یو مسئلې ته قدر ورکړی دی. امام اهل سنه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه المجموع کې امام نووي وایي په جیل کې ورته د اوسپنې منګس نیولې ده، غوښې د امام احمد بن حنبل نه جدا کوي. وی ورته ووایه
چې دا قرآن مخلوق دی او دا د الله صفت نه دی. امام احمد بن حنبل ته دا مسله وړه نه ښکاري، مونږ ته وړه ښکاري. مونږ وایي دا خو یو مسله ده. هغه وایي د جیل تورې تنبې مې قبول دي، خو دا قرآن د الله صفت دی، دا مخلوق نه دی. څنګه چې الله ہمیشہ وہ ہمیشہ بئی، دا قرآن ہمیشہ وہ ہمیشہ بئی، دا مخلوق نہ دے چے فنا بشی. پا دے فتنہ کے خلق رونے ہو، بادشاہ وقت جیل تواچو. امام احمد بن حنبل جیل کے دے، خود اللہ پا دین غیرت کی. دا اس پانی پا منگزو تے غوخی لری کی گی اور بیا ہم اولاد دے دا اللہ دا دین بسلہ کی. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ لکھی دی وہ یو ٹاٹکی چاروڑو او بادشاہ نے مخی تکو. بادشاہ ورطوئی دا ٹاٹکی کس دی؟ اگر ورطوئی دا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ وخی دی. پا منگسو میں تے وخی جدا کڑے خو اگر سڑے خود قرآن دا حدیث تا درستو کی. اکوی بخبلا خبر اکلکو لڑ دے. بادشاہ بجڑا شو وہی دا میں سکڑی دی اور آگے معافی دے واری. وہ تو یہ امام احمد بن حنبل امام معاف کا زبوئے شوئے اگر چلات راگے چاچی با گزار ورکو آور تو ہی صدر اما فی وانم. اے دا اہل سنت والجماعت دا مسلمانانو اماما اے پا قرآن و پا حدیث ننک ان کی ازما فی وانم. امام احمد بن حنبل ورطوئی تابا محالت رزت وصب گزار راکول چی یو گزار بدے راکو دویم گزار بدے لا نو رابا بولے چی ما باوے اے رب دا سڑے معاف کا دا قرآن و دا حدیث آخید ورطا نصیب کا. سلفو پا دی تین قربانے کڑی دی جینونے تیر کڑی دی. نن ماو تا پکور کے دا محمد مصطفیٰ سنت بد گنو برداشت کون خو پریدا و عمل پریگ دا. صحابہ جون تا گورا دار پا دار دی دار پا دار جرم صدے دا اللہ حکم دا محمد مصطفیٰ طریقہ. آغا بلال نن مکہ و مدینہ دا آغا پا جڑا گویانا دا. نن خطیب لخون ورکی چی دا آغا تذکیرے بیان کی. نن خطیبان پہ مزی کی چی دا بلال آغا سریس کروٹ کے رایا دی کی، دا بلال آغا وینی رایا دی کی، دا بلال پا مرے کے آغا پڑے رایات کی. خلق پہ تقریرون پاس کی گی. خود بلال دا وجود نوینی غزی ولی اللہ احدو اغا ذات دا سے ذات دے چے اے عربو اغا ذات سرا پا حس صفت کے سوک شریک نمنم او عبدہ و رسولو محمد مصطفیٰ زمان رسول دے دا مقابلہ کے بل شخصیت نمنم. اغا بلال پا دے خبر دا غد وجودنا وین روانی دے. یو صحابی دے دنیا کے مقام جوڑ کردے دے. اللہ فرمائی وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ. پخپل اعمال و نظر کا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی دے دا اللہ دا پیغمبر او پا جنگ کے زخمی شوے دے او دمر زخمی شوے دے چی چاپا دا سر اکلکا غاڑا نمیلاولا آسنا رگون زور والی و بیاتی وینی جاری شی. ار ٹیم بیغ رگون پس تڑلیو سب پیون بے ورکے لگاولو. جہاد کے دا اللہ پا دین زان زہرہ زہرہ کڑے دے. کلچ مدینی تروان دے دا اللہ پیغمبر ورطا پا انتظار دے. چنن سعد بن معاذ راضی او خیمے دا مسجد نبوی نرابار کڑے دا. سعد بن معاذ خپلم یوزے کے خیمہ لگولے دا او دا اللہ پیغمبر سر ملاقات کی. خود سحرہ پور انتظار کی. خیمے والا گوری دا یو خیمین وین را روانا دا بلی خیمی تا غویل وردد دا شوا. خیمی والا کی یو معشوم پاسے دو مور توئی مور وین را روانا دا. سڑے پاسے تورے پلا سواغستا و غش ورزر دے چوئی قتل دا کم خیمین چی وین را روانا دا اغیتے آوازو کو. سعد بن معاذ بی بی آواز ورکو چی سعد بن معاذ پا تکلیف دے او زخمون را برسے رشوی دیخ دا وجود نیوین روانا دا سوائے لغاڑے. اخوی دا دینا بعد بزنور سوا
وی منگ تا سپت وچه دا سعد ابن معاذ دے آقا بانڈے چی آوازو کو سعد ابن معاذ قریب الموت دے دا آقا ملگری رو رسے دا اللہ پیغمبر دا مسجد نبوی دا آواز اوری عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگوی دا اللہ پیغمبر پا جن کی دا سے 30 ٹوپ ندے وخلے وروی دا انگل آوازو کہ اے عمرہ اے عثمانہ اے علی سعد بیمار دے دا اللہ پیغمبر راگے چوئی قتل سعد ابن معاذ سر دا اللہ پیغمبر اچھت کو پخپل پتونے کے سمرہ خوش نصیب دے سعد دا اللہ پیغمبر ایشیت آوازو کا بستارہ روڑے کمبل روڑے سعد ابن معاذ پا کمبل کی راپٹ کو زان سرے دا ماشمانو پشان را جوخ کو سعد ابن معاذ تخپل ملگرو نا دا جدائے رزی دی سیر و علام النبلا کے امام صحابی نکلی دی وی دا اللہ پیغمبر پا ڈرکار پا جلاشو عمر و عثمانم پا جلاشو عائشہ بے وی پا رب میں دی قسم وی دا سی دا جڑا ڈرکار شو چی ما دا اللہ دا پیغمبر دا جڑا آواز زان لپے جندو دا عمر جڑا میں زان لپے جندا دا ابو بکر صدیق و دا خپل بابا جان جڑا میں زان لپے جندا جاڑی رب العالمین تو فرمائی اے ربا سعد در روان دے اے ربا سعد زمونگ دا جدا کی گی اے ربا زمونگ دا قرآن و دا حدیث ملگرے دے اے ربا زمان دا جہاد دا سب ملگرے دے نند معاذ جن ختم دے اے ربا تا در روان دے اے ربا دیر دا خیر معامل ورسرہو کی دنیا کے ساتھ ابن معاذ دیر دردے دے دے اللہ دیر غمون پہ دیر شوی دی سعد ابن معاذ سر دا رحم معاملوں کے او علماء ناس دی سنچ سعد وفات شو علامہ ذہبی سیرو کی وی احتزت عرش الرحمن لصوت معاذ لموت معاذ دا معاذ پا مرگ سر دا اللہ عرش اوڑا کے دو محمد مصطفیٰ فرمائل ساتھ پا زمکہ دے دا اگر روح تا پا اسمان کے پرشتوخ پا خوشحالی منع اکڑا دا مقام دے وکا ندے مقام دا مرتبہ دا دنیا پا جن کے خلق کو جوڑا کرے دا طلحہ وفات دے او چھے کل وفات کے حالات سخشو نولس غشی پہ دا احد پا موقع باندے ورغلی دی او دا تاریخ کتابون لکی دا ڈال پزید اللہ دا پیغمبر دا سینے مخی تولار دے غشی چی رازی دا اللہ پیغمبر توئی خطرونکی ہے دا اللہ پیغمبرہ کم غشی چی دا طلحہ دا سینین نہیں ہوتے آبا دا محمد مصطفیٰ سینے تا نمخا مخی گی ولس گزارونا دا طلحہ پا سینہ باندے ہوشو خراب شو را پریوتو دا مرک پا ٹیم کی پیغمبر علیہ السلام مرتا دعا کی فرمائی اللہم الق طلحتا تضحک الیہ ویضحک الیک اے رب طلحہ سردا سے ملاقاتو کا چھتا طلحہ تخان دے و طلحہ تا تخان دی مقام دے پا قرآن و پا حدیث ہوگا ٹھلا یار موتا صرف اورو موتا پہ قلم چلو واللہ غی پخپلو وینو باندے پخپلو تکالیفو باندے دمرا مقام حاصل کو چی پا جنت کی دا ہر صحابی پا نم باندے بورڈ جوڑ شوئے دے دا عمر زان لزے دے دا عمر زان لبنگ لدا دام دا دی دنیا جب انسانو دم معاشر لرلا دا دم لوئے قبیلوا دا دلوئے شہرتو پلار پرے خود قبیلہ پرے خدا واللہ دا ابو جہل غند روسا و مشرکین و سرداران پرے خودل لال الغریبی قبول کلاو دا قرآن و دا حدیث پیغام تا سر تسلیم شو دا سے دور پر آگلے دے چھ دا اس پنی چمڑی چی چلی دی خو آغا عمر دمر مقام دے چھ دا آغا دا حیاء و دا غیرت تذکری آغا غیرت ناک ذات رب العالمین کری دا نیت جمع اتائی اوکو منگم دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وینکیو
زمونږ رب هم الله دی، زمونږ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نبی دی، د هغې هم نبي و. وروڼو قرآن او حدیث ته عملي جامه ورکړو، غیرت وکړو، کلک نیت وکړو د عمل میدان کې چې دا عالمان درته څنګه قرآن او د حدیث حکم کوي. کوشش وکړئ خپل کورونه، خپل غمونه او خپل خاله او خپل معاشره دا د قرآن او د حدیث سره برابر کې. وروڼو دې کې زمونږ غیرت دی، دې کې زمونږ حیا ده او دې کې زمونږ عزت دی. او که دا قرآن او حدیث دا ماحول خپلو نه او دې ماشومانو ته د قرآن او د حدیث تعلیم ورنکې، نو په دیر کې یو ماشوم خپل پلار ویشتی دی که ویشتی نه دی، تاسو خو په نیټ ګورئ. دا د 14 کالو نوجوان دی، کم شي د ده نه رب یېر کو، کم سیز تا دومره ګمراه کو چې د ده د تماچې کارټوس د پلار په سینه کې سړېږي. کم سیز دې دومره لوی جهالت ته ورسو. دا ولې زما نوجوان چې آبه د کفارو په صف ورغې، نو والله چې صف به مات کو، د هغې نه به یو دوه خطا کړو. نن هغه نوجوان خو صف ماتول پرېږده، د هغه کولې د پلار په سینه کې یخیږي. قسم دی چې دا زمونږ شاکست دی، شاکستو دا زمونږ د مسلمان سرخ کته کېدل دي چې زمونږ بچې د پلار مخې ته څنګه داسې حرکت کوي، پلار او مور وجنې، رور او ښځه وجنې. والله د مسلمان قوم په ډیرانو م یو بل ووجو، د په پوله او په پټي باندې م وینې تویې کړې. اے مسلمانانو، کله به قرآن ته تسلیمیږو، کله به پیغمبر مصطفی حدیثو ته تسلیمیږو. پته خو د قرآن او د حدیث هغه ټایم لګي چې زړه دې یو څه وي خو قرآن او حدیث بل څه وي. ته زړه پرېږدې، خپل خواهش او چاهت پرېږدې، ته قرآن او حدیث والې دغه ټایم پته لګي. دا خو هر سړی وي چېرې د مانځه ټایم دی راځه مونځ وکړه، دې ځای خو زړه بل څه نه وي. دا خو چې زړه وایي چې معاشره خفه کېږي، کلي خفه کېږي، او ته زړه پرېږدې او ته ووایې چې قرآن کې رب خفه کېږي، محمد مصطفی خفه کېږي، زړه پرېږدې او قرآن او حدیث والې، دې ته تابعداري وایي. تابعداري دې ته نه وایي چې مقابله کې څوک نه یې ته فوراً ومنې زه تابعدار یم، نه. دی کې خو مقابله کې بل څه شته نه. تابعداري هغه ټایم معلومیږي چې زړه یو څه وي او قرآن حدیث بل څه وي. ته زړه پرېږدې او قرآن حدیث والې. او یاد ساتئ، د دیر د ماشوم باندې تعجب مه کوئ. هر ماشوم سبا د خپل پلار قتل کوونکی دی که قرآن او حدیث دی ورته ونښول. صرف د دیر ماشوم ته مه ګوره چې پلار یې ووجو، که قرآن او حدیث دی بچی ته ورنکړل. دا د پب جي ګیم نه دومره متاثره نوجوان دی چې قتل یو کو، خو د هر ماشوم زړه غواړي چې د پلار نه ډز وباسم، چې بېغمه شم، چې مخه مې ازاده شي. هلکه پلار کې دې وي او که نه وي، ستا مخه پلار نه دی نیولې، ستا مخه قرآن او حدیث نیولې ده. ستا ازادي قرآن او حدیث بند کړې ده. ته غلام او ته پابند دی. ستا د ازادۍ ځای انشاءالله جنت دی. هلته به مونږ آزاد یو، دلته مونږ د قرآن او د حدیث پابند یو. عرض دا دی ورونو، خپل ځان د قرآن او د حدیث پابند کو او خپل مقصدی خبره بیا کوم چې ولتنظر نفس ما قدمت لغد. په مخکې م څه لیږلي دي، نن شپه د ملاستې نه مخکې سوچ وکړو چې کامیابۍ ته روان یم که ناکامۍ ته روان یم. په خپله ناکامۍ رب ته وجاړو او د کامیابۍ قدم مخکې بوځو. ځان کړو یو یو حدیث زده کوه، عمل پې کوه، عمل پې کوه. کال پس چې ته ولتنظر نفس آیت کال پس راوالې او کال پس پې سوچ وکړې، انشاءالله تا به بلا حدیث او قرآن باندې عمل کړي، د عمل میدان کې به مخکې روانې. مونږ مسلمانان یو، اوس د عمل میدان کې مخکې تلل دي. انشاءالله په قرآن حدیث به عمل شروع کوو که نه به شروع کوو؟ د ټولو کلکه وعده ده چې انشاءالله د قرآن او د حدیث مخالفت خو به نه کوو که نه. مونږ تاسو دا جماعت والا مسجد والا خلک خپل غمونه او خپل خادۍ به د قرآن او د حدیث پابند کوو. او چې کم منکر او ناروا یو بل کې وینو، که کلي ته نشي ویلی خو یو بل ته به وایو چې دا کار د رسول الله د طریقې خلاف دی، که آینده ته کې زما به پستانه خفقاني. انشاءالله چې داسې ماحول جوړ کو، ستاسو اخلاص الحمدلله د نارنجي د خلکو د قرآن او د حدیث سره مینه، زمونږ غټ غټ شیوخ د ستاسو د اخلاص قایل دي. انشاءالله چې په دې میدان کې نور هم مخکې لاړ شو، الله سبحانه وتعالی به دنیا په مونږ را سموي، پریشانۍ به هم حل کوي، ټول ضرورت به هم پوره کوي. خو د قرآن او د حدیث مینه خو به ختمو نه که نه انشاءالله.
رس تر بیا زیاتو الله رب العالمین د مونږ تاسو د قرآن او د حدیث تابعدار